هلو السلام علیکم زما مشرانو او کشرانو. ما له نه ډېرې خبرې راځي نه په سیاست پوهېږم نه مې سیاست کړی خو نن دا مېلمه زموږ راغلی دی او دله به موږ یو مېلمستیا ورکوو او انشاءالله چې موږ به د هر قسم مرسته کوو او په هره موقع به د ده موږ ملګري د سنتوش تعالی په پروګرام کې موږ سره کړی دی مروت بھائی دی ډاکټر ماجد صاحب دی مروت بھائی چې زه خبرې نه کوم موږ ډاکټر ماجد صاحب ته خواست کوو چې راشي د هغه مېلمنو شکریا هم ادا کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناس باندې ناس مولانا صاحب مفتی صاحب شکیل ډکیټ سکندر خان صاحب ممبر صاحب زه د ټولو شکریا ادا کوم او د ملمن راغلو ملمنوم شکریا ادا کوم او په دې شمولیت کې د سراج خان د زرتاج خان او سنتوش د الله هم شکریا ادا کوم چې په دې سخت وخت کې موږ له لاس راکړو. موږ ته پته ده چې په حکومت کې زموږ صحیح حصه دې وخت کې نشته دی پېښ وي خو بیا هم را له لاس راکړو نو د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. راغلو مېلمنو هم شکریا ادا کوم. دلته کې اکثر یوت ناستی دی ډېرې پارټۍ وایي چې موږ سره یوت دی خو نه یوت نورو پارټو سره نشته الحمدلله یوت موږ سره ناستی دی که نه دا څومره هلکان چې ناستي دي زلمي نوجوانان دا د قومي وطن پارټۍ د QWP سرمایه ده. باقي دلته چې د صوبایي حکومت کې وګورئ تقریبا 8 کاله پوره شو د قوم د وفاق کې چې کومه د 3 کاله پوره شو خو زموږ د علاقې د خاص کر د شب قدر دې کې د دوی څه لاس نشته نه دې څه امداد ورکړو نه څه مدد وکړو نه لارې کوڅې پخې کړې نه د بجلۍ مد کې څه پروګرام جوړ کړو نه د ګیس څومره د ګیس پروګرامونه چې شوي د بجلۍ پروګرامونه شوي چې دا صرف آفتاب احمد خان شیرپو صاحب کړي دي. د دې خبرې موږ ټول قایل یو چې دا بالکل دا پروګرام صرف هغوی جوړ کړی دی او زمونږ د ځوانانو د سر لښکر سکندر خان شیرپو انشاءالله موږ د هغوی نه دا امید دی چې زموږ دا یوت دا به دوی په ښه طریقې سره لیډ کوي. زه اکثر یو خبره کوم زه د چرسدې کې په ډاګای مکرم خان کې وزیر ته تللی وم هلته تقریبا 3 کیلومتر موږ پیدل مزل وکړو په پټو کې په ځنګلات کې د سیند په غاړه ایک یو کور او هغوی چې کومه دی نو ګیس ورته بلو مال یار دا ګیس د کوم ځای نه څومره لرې راغلی دی ما چاته څه سیسټم هم کړی دی نو هغوی یو زنانه او یو پوخ عمر سړی وغیره ته ویل الله پاک دې آفتاب احمد خان شیرپو سره ښه وکړي 3 کیلومتره یې صرف د یو کور له موږ نه پیپر لاین راکړی. زه بیا هم تاسو ډېره شکریا ادا کوم انشاءالله ما سره چې کوم یوت ولاړ دی خاص کر د هغې شکریا ادا کوم چې په راتلونکي وخت کې که موږ صوبایي کې یو که په ضلعي کې یو تاسو له به زه د سکندر خان په مدد سره په مرستې سره دلته انشاءالله یو ښایسته پروګرام د جوړوم د ګراونډ هم د ګیم هم او د کرکټ هم د ولیبال هم دا تاسو سره انشاءالله وعده ده تاسو سره ما کړی دي او چې حکومت راغلی بیا به هم سره کوم بس تاسو ټولو ډېره ډېره شکریا ډېره مننه. ماجد خان په وساتت چې زموږ پارټۍ ته په دې زه وایم چې ټف ټایم دی خو بیا هم دوی موږ له د ورورولۍ یو لاس راکړو نو موږ د دوی ډېر شکرګزار وو انشاءالله دوی چې کومه فیصله کړې ده په دې به دوی انشاءالله کامیاب وي او زموږ د پارټۍ چې کوم مشران دي هغوی به دوی نه امید کوي انشاءالله. او څنګه چې مولوي صاحب ښه جامع خبرې وکړې هغه وی چې مخکې مونږه پارټي سپورټ کړې ده بې لالچه او بې څه ده نو آینده دپاره مولوي صاحب دا خبره واضحه کړه او موږ ورته د خپل مشر دانخه دا ګارنټي ورکړو که مخکې ستاسو څه شوي یا نه شوي انشاءالله دا پېنه ستاسو ډایرکټ واسطه ته زمونږ صوبایي چیرمین جناب سکندر خان سره وي انشاءالله او انشاءالله تاسو به نه امیده کړئ. زنده‌باد ملګرو نن سبا موجوده حکومت چې کوم دی تاسو ته ښه پته ده غریب سړی په خودکشۍ مجبوره کړی دی. زه وایم که یو سړی نن سبا د غوړو تپوس نشي کولی داسې کوچنیو ته وګورو نو خلک نا امیده دي او دې وخت کې د خلکو چې کوم نظر دی هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ته دی نو چې کومه فیصله چې نن زموږ مشران وکړه دوی به نور مونږ سره د پارټو سره نور ملګرو سره به رابطه کوي انشاءالله چې شمولیت دا سلسله زموږ جاري چونکې ټایم لږ دی مشر ناست دی خبرې به کوي ډېره مننه.